إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم زما عزتمان حاضرین اللہ رب العزت اسلام یو داسې مذهب ګرځولې دی یو داسې دین ګرځولې دی چې دا سراسر سلامتیا ده او دې کې سراسر امن و امان دی ځکه اسلام د دې ماده د سلامتیا نه ده د اسلام په هر ځای کې سلامتیا ده د روز اول نه واخلې تر ننه پورې په اسلام کې امن و امان دی په اسلام کې سلامتیا ده په دنیای جهان کې چې څومره مذاهب دي کاغا اسلامی یعنی آسمانی مذاهب دي او کاغا د ځان نه جوړ کړي شوی مذاهب دي او په دې ټولو مذهبونو کې د خیرخواهۍ والا مذهب او په انسانیت کې د جوړ راوستو والا مذهب او په اسلامی معاشره کې د امن و امان والا چې کوم دین دی او مذهب دی نه هغه اسلام دی د اسلام نه علاوه چې څومره مذاهب دي هغه کې قتل و غارت پای کی دشمنی پای کی غداری دوکا ظلم بربریت دا په هر یو مذهب کې شته او هر یو مذهب هغه ته عبادت وای دروغ ته دا مذاهب عبادت وای ظلم ته او بل ته دوکا ور کول دي ته عبادت وای او بده باندې هغه خوشحاليږي لیکن اسلام یو داسې مذهب دی چې د ټولو نه زیاته ګناه پای کې د دروغ ده او کو څوک ظلم کوي نو الله دا غي بارک اعلان کړی چې والله لا يحب الظالمین الله ګور ظالمانو سره محبت نه کوي څوک دروغ وای نو الله تعالی دا غي بارک متلبه کړی چې لعنت الله علی الکاذبین الله په دروژنو باندې لعنت ته څوک ظلم جاتی کوي الله دا غي نه د براءت اعلان کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غي نه د براءت اعلان کړي په هر ځای کې د اولنې ورځ نه چې کله د مدینه سټیټ قائم شو د هغه وخت نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام خلکو ته د امن او امان دعوت ورکړي دي او باغې باندې لوی دلیل هغه میثاق مدینه ده چې د هغه خلکو سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو عهد او پیمانو کو چې خپل مسکی او مونږه خطر کې سره اوسې کو ضرورله والا ژوند به تیرو او هغه قانون نن هم الحمدلله په اسلامی ملک وي نن مونږه په اسلامی ملک اوسې پاکستان کی یہودیان ہم شتا، پاکستان کی عیسائیان ہم شتا،
پاکستان کې هندوان هم شته، پاکستان کې سیکان هم شته، لیکن چرته به دا وانه اورې چې یو مسلمان سیاسی پارٹی یا مذہبی پارٹی یا د مسلمان یو جماعت را لګېدلې دی او د عیسایانو کتاب هغې سوځولی دی، د عیسایانو ګرجا هغې روانه کړې ده، د هندوانو کتاب چرته د هغې یو کتاب وید یا بګوی گیتا یا د هغې بل څه کتاب هغې سوځولی دی، یا د هغې مندر چې کوم دی نو روان کړی دی، یا یو هندو رانیولی دی او هغې ځوړان کړی سوځولی دی. لیکن دا ولې دا ځکه چې موږ مسلمانان یو الحمدلله ووایه. مسلمان خپل ځانم په امن کې خوښ دی، ځکه د مسلمان تعریف مسلمان ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دی، او مسلمان ال مسلمان دی چې هغه پیغمبر علیه السلام تابعداري او د پیغمبر تابع فرمانی. د پیغمبر علیه السلام فرمان دی چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، چې نور مسلمانان داغه د لاس نه، داغه د جبې نه، داغه د اعضاء او جوارحو نه په امن کې وي. مسلمان داسې نه کوي. او تاسو ګوره اول مختلف ټوله دنیا کې په مسلمانو باندې زیاتې کېږي، د مسلمانو مذهبي مقدسات هغې ته نقصان ورکول کېږي. او تاسو ګورئ چې مذهبي راهنماګان د مسلمانانو هغه قتل کېږي، او عین په داسې وخت کې چې کله هغه وخت د مسلمانانو د خوشحالۍ وي. که ستاسو یاد وي د مسلمانانو یو غټ راهنما صدام حسین د غټ اختر پر ورځ باندې قرباني فانسی کړو. بیا کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ګستاخانه خاکې جوړول، کله د اسلام د شاعر الله پورې خنداګانې کول، دا کله امریکا کوي، کله ډنمارک کوي، ناروے او فرانس کوي، او بیا دې پیرې پکې د سویډن نمبرو. دا نه چې هغې دا اتفاقیات دي، دا یو پورا د منصوبې تحت داسې کوي. خو د دې سے مدار دو خبرې دي. یو دا ده چې کله هم څوک په خپل مذهب باندې، په خپل تهذیب باندې، په خپلو روایاتو باندې او د خپل مذهبي شعائر او خیال ساتي، نو د بل چا مجال هم نشي کېدی چې هغه ستا مذهب ته نقصان ورسي. اول نمبر د دې غټ ذمہ دار موږ په خپل مسلمانان یو. وجه دا چې قرآن د عمل لپاره راغلی دی. زموږ په معاشره کې که ووټونه څوک وګټي هم خلک ګډېږي او د خدای نافرماني کوي، او ښځې او سړي نر او سړي ګډ وډ ګډېږي، ښځې او سړي ګډ وډ ګډېږي. که د واده مسله شي نو د نکریزو نه راواخلې، په نکریزو کې اجراګان، بیا په اوربل کې او په کویدن کې به اجراګان، او په هغې باندې پیسې ډولي، او بیا په واده کې هم ډوان، او بیا پردي سړي راولي کور ته، خپلو ښځو لی راولي او ښځو ته یې ګډوي، او کله ورته ښځې خپلې ګډوي. داسې ځکه نه شادي حال
کې مسلمانان راجب شوي، هندوان نه. او هغه مسلمانان کم چې د جمعات په صف اول کې منځونه کوي، هغه مسلمانان چې هغه منځم کوي، تهجدم کوي، قربانیم کوي، هغه حجم کوي، هغه عمرم کوي. لیکن دغه مسلمان راولږي او خپل خزه خپل لور دا وړي اډم خانو ته بوزي او پردي سړی وته غانې غږی او دمامې غږی دی وته غړيږي. د زمان رسم و رواج ادا قرآن خلاف ته. ما ته قرآن نه دی یاد دی ټیم کې، زما په غم کې ما ته قرآن نه دی یاد. چې ښځه کله بیا رخصتېږي نو اکثر په دې بعضو علاقو کې رواج دی چې ډولۍ سره ولا قرآن شریف راواخلي او په سر یې ورته کېږدي. نو قرآن شریف دا دې لپاره نه چې په سر یې کېږدي به دا د برکت لپاره راغلی، نه، قرآن خو د عمل لپاره راغلی. نو اولنۍ ته داسې قسمه حرکاتو سے بدار هغه موږ مسلمانان یو. بازار کې که یو عمل کېږي، بازار کې که یو کاروبار کېږي، خلک وی دی کې د تپوس ضرورت دی، زما خپله خوښه ده. نن سبا مختلف قسم پروګرامونه راغلي دي او مختلف قسم کاروبارونه شروع شوي دي، ټول سود دی، خلک یې لګیا دي. هغه شعیب علیه السلام چې کله قوم ته دعوت ورکو چې دا مه کوئ، نو قوم ورته جواب کو چې ستا زمونږ په کارونو کې څه کار دی. الصلاة تأمرک، ستا منځونه موږ ته دا حکم کوي چې موږ په خپلو بازاري کاروبارونو کې هم ته زموږ ګوتې واخې، او ته خو ډېر ښه سړی دی چې ګوتې مه وهه. نو اوس هم که یو ملا یو عالم راپاسي او راپاسي به هم عالم، بل څوک په دې پوهېږي نه، ځکه چې قرآن او حدیث د هغې تشریح، د هغې فهم، د هغې سمج هغه خدای پاک علماء له ورکړی دی. که څوک یې مني او که څوک یې نه مني. په دې بعضې بسونو باندې لیکلي که نه، کمرې او که سوځې وایي ملنګي به منې، نو که څوک مري او که سوځي که هر څه خو الحمدلله دا سعادت پیغمبر صلی الله علیه وسلم علماء ته ورکړی، دا د بل چا نه دی. که څوک ډېر هم کوشش وکړي، لګیا دي، خپل کار دی کوي. او دویم څیز هغه دا دی چې یهود نصارا زموږ دشمنان دي. سکان، هندوان، دا خپل خپل مذاهب دي. هغې مونږ له خو کار نه کړي چې مونږ مسلمانانو له دې کار شروع کړي. هغې به خامخا داسې حرکات کوي چې هغه مسلمان ته تکلیف ور ورسوي، اگر چې د هغې مذهب د دې خبرې اجازت نه ورکوي. خو نن سبا عیسایان دا عیسایان نه دي، زمونږ پرې محله کې عیسایان اوسېږي. چرته دننه پورې څوک را لګېدلی مسلمان چې په شریک یو عیسائی والي چا والي لکه چرته څوک را لګېدلی چې یو انجیل یې سوځولی نه. او نن په سویډن کې چې کوم کافران را لګېدلي د عدالت په اجازت باندې د پولیس په سیکورټي او نگرانۍ کې د هغې یو سیاسي رهنما د ترکي د سفارت خانې مخې ته قرآن سوځوي، حالانکه د مسیحیانو په ټولو کتابونو کې او د هغې کتاب مقدس کې انسایکلوپیډیا، عهدنامه جدید او عهدنامه عتیق قدیم چې کوم دی هغې کې باقاعده دې ذکر شوی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دارنګه
किताब द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान पाक अगर अतलुन गिरे दाई पर किताब इस्तिस्ना सूरत नंबर 18 आयत नंबर 18 की लिखी कि मैं तुम्हारे भाइयों के दरमियान में से एक पैगंबर पैदा करूंगा जो तुम्हारी मूसा की तरह होगा और मैं अपने अल्फाज इसके मुंह में डालूंगा और वो इनसे यही कहेगा जो मैं उसको हुक्म दूंगा। दागी पर किताब यसाया के जब किताब इसको दी गई जो अनपढ़ है और कहा कि इसको पढ़ो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, तो उसने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। देना मुराद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने द फारसी मत पर किताबों के जंदोस्ता दसातीर पागी किताबों की बाकायदे पेशन गोई दा आखिरनी किताब कुरान पाक थे और आखिरनी पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द बुद्ध मत पर किताबों के दागी मुक़द्दस किताबों धम्मा पड्डा तराय पिता का अभी धम्मा और महाया दस्तू दागी गढ़ किताबों पाई के बाकायदा दी खबर निशानदेही दा चे कुरान दादा अल्लाह किताब दे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अल्लाह नबी दे द हिंदुआनों पर किताब के भगवद गीता वेद और उपनिषद और दारंगी दागी चिकम किताब उस कल की अवतार और मोहम्मद अगर शायशवे दे पाए कि तकरीबन 10 सिफात अगदा जिक्र करी थी चागर टोल द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिफात थी। अब अगर हिंदू डॉक्टर दा साबित करी चिदा यो सिफत 1 2 3 4 5 6 10 बोरे यो सिफत दादा मोहम्मद रसूलुल्लाह सिफत थी और टोल हिंदुआन बदे बाने इत्तिफाक कई चिदेना अड़सो मगरशी अड़वले चिदेन सिफातुना मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह और बागी के अमदासी लिखली चिदा मोहम्मद वो सोमती के पेट से पैदा होगा। सोमती पर संस्कृत जुबान के अमन वाला तवेलिश अमन वाला ना मुराद आमेना दा और बेदागी शरी 10 अवतार श्लोक नंबर 10 के ब्या वही चे विष्णुयास के घर पैदा होगा, उसके वालिद विष्णुयास के घर पैदा होगा और वो विष्णुयास का बेटा होगा। विष्णु द खुदा पर माना सर राजी और यास द बंदा पर माना सर राजी माना दादा चे अब्दुल्लाह यानी अब्दुल्लाह बदा प्लार भी और दे पूरी लिखली द इंदवानो पता किताब के कि वो शंबाला के इलाके में पैदा होगा। शंबाला अमन वाले जगह दारुल अमान देवेलिशी और दारुल अमान दादा मक्के मुकर्रमे व मारूफ नमून किया उन्होंने हिंदुआन सिखान ईसायान यहूदियान फारसी मत वाला जरदश्त अगर टोल पखपलो पलो किताबों के दा वही दा उस टाइम दागे न दे माखपल और तहकीक गुबनन में फदे बारे नास तुबदा में स राजा मकड़ी खो दगा खलक नई सायान दी न यहूदियान दी दा खालिस दहरिया टैप खलक थे टोल यहूदी और ईसाई मुल्कुना दागी पे प्रोग्राम तहत दासी गई। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान अमन वाला मजहब दे और आलम इस्लाम की दुनिया की चिपकम से की मुसलमान उसी की अगर अमन वाला दे हम तक काफिरान राल अफगानिस्तान बाने सुमर जुलमों को और नुम वाला दा अमन वर कही चमुंगा दा अमन दावेदार और दगा काफिर राला दगा ईसायान राला पर इराक के सुबह बम्बारी उकड़ला पर इराक के सुबह तबाही उकड़ला नुम वाला दा अमन वर की चमुंगा दा अमन दावेदार और पर शाम के
او په فلسطین کې نه سبا سکیږي دا غي ته په نظر نه راځي د بین الاقوامی اصول علم خلاف دي ځکه په ملک کې په معاشره کې او په دنیا کې چې امن راولې نو ارجا تخپل حق حاصل لې د آزادې خو د آزادې دا معنا ده چې مسلمان به پتا زور نه کوي چې تو په زور مسلمان شې نه مړ کوم دي مونږ ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا خود لیدي شاګه خلیفہ وخت ته خپل خادم دی او هغه ته وایي چې ته کو مسلمانېږي په خپل خوانو مسلمان شي نه خبي هغه ځنه مسلمانېږم به آزاد کوي خزا اوس خلیفہ وخت یې نه مسلمانېږم دا دې خبره ثبوت دي چې په اسلام کې زور نشتا او ځکه چې اسلام کدا یو قرآن نست او ظاهری یو غټ اعلان دی چې لا اکراه فی الدین په دین قبلولو کې په چا زور نه کې یو د دین قبلول دی یو په دین باندې چلیدل چې سړی یو په کلمه وي بیا چلیږي نه زور نه کوتک پس راواله چې پته ولګي دا نه سبا کوتک نشته زګار چا نه کوتکان جوړ شوی دار چا خپل ارسل آزاد ازادي دا معنا نه ده چې اسلام یو پیره چې مسلمان قبول کو دې بیا آزاد نه دی چې اوسړې په کالج کې داخل نه ناغه آزاد چې پار روډ باندې ګرځي روډ ماستری دی کوي او چې کله یو کالج کې یو طالب علم داخل شو دې بیا آزاد نه دی دې بیا بازرې لرازي دې به پیریډ ترازي دې به چې کوم دینو میډ ټرم ایگزام ور کوي دې به فائنل ایگزام ور کوي دې به د کالج چې څومره قواعد او قوانین دي هغه فالو کوي کنه دا باغی تصور کی دغه رنگي مسلمان هم دي چې کله کلمه نه دی ویل چا چې ارسکه کوي دي او چې کلمه وي دې به د اسلام مطابق قانون او د قانون مطابق ژوند دی او دیم د عام انسانانو ازادي دادا چې يهودي ته ازادي د خپل يهوديت باندې چلیږي عیسائی ته ازادي د خپل عیسایت باندې چلیږي سکھ ته ازادي د خپل سکھ تو مت باندې چلیږي هندو ته ازادي د خپل هندو بودھ مت باندې چلیږي څوک په زور نه کوي نو مسلمان ته ازادي د خپل مسلمان باندې چلیږي خدا د آزادې هیڅ معنا نه ده چې عیسائی را لګي هغه د مسلمانانو جذبات ته نقصان رسي هغه د مسلمانانو جذبات چې کم دینو هغه راوباري چې په ځودل باندې امن خراب کی مسلمانانو حکومت خپل حکومت نه هم زموږ د مطالبه د استاسو د ټول مجمع په توسط سره او د ټول مسلمانانو ملکونو او حکمرانانو دا مطالبه زموږه د مسلمانانو چې د داسې ممالکو سره قطعا بایکاټ وکړي موږ در لوګي نه مرو او چې مرو نو مړ دي شو کنه موږ په اخر مړ کیږو نه څوک د خزه په سر مړي څوک د پټي په سر مړي څوک د کټي په سر مړي او چې څوک د محمد رسول الله او د قران په سر باندې مړ شي بهترین مرد دینه بل نشتا موږ خو چې کله په تعریف راځو نو بیا وایي چې ضیاء الحق فلان کی ته په وخت کې وې چې غیا بخرو او گزاره بکو خدای ټمبم جوړو داسې بکو هغه سه بکو او چې کله خپل راځو نو بیا معمولی غونډه سخت نشو برداشت کوله دا مسلمانان حکمرانان دا هم غټ بے غیرت دي جس طرح کلک بایکاټ پکار دي یا دې لپاره داسې او قانون پکار دي چې آینده لپاره هیڅ کوم دا مشق بیا ولکي الله زمونږه مشرانو کې غیرت پیدا کی او الله ټول مسلمانان څنګه چې ټول کافران مسلمانانو ته په اتفاق او اتحاد دي خدای زمونږه مسلمانان ټول په اتفاق او اتحاد کی خدایګر لپاره ټول نه مخ کې ضروری ده چې موږ په خپل باندې پزان کې
د قرآن عمل پزان کې ښکارا کو په دې شپږ پوټه بدن کې زما د قرآن عمل ښکاری زما په جمعات کې زما د قرآن عمل ښکاری زما په خاده کې د قرآن عمل ښکاری زما په غم کې د قرآن عمل ښکاری زما په بازار کې زما د قرآن عمل ښکاری پیغمبر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تپوسو شو پیغمبر علیہ السلام اخلاق څنګه ناغوتی تا قرآن نه دی ویلې مې دی وی کان خلقه القرآن پیغمبر اخلاق کو قرآن ہوگا نا قرآن تا ګور بدار پیغمبر اخلاق دی اوس قرآن یو سو مونږ بل سکو قرآن ته ختم نه پاره دی او مونږ به د دوالو په حساب باندې چلیږو مونږ په خاده کې د عیسایانو په طریقې باندې چلیږو په مړ کې به د دوالو په طریقې باندې چلیږو خپل خو هم د خپل بازار هم د خپل بګو او چې بل څو د قرآن به حرمتي کې بیا مونږ د قرآن به حرمتي ولې وشوله اول به حرمتي مونږ کو اول دی الله مونږه معاف کی چې مونږ په خپل باندې په قرآن باندې عمل وکړو او آینده نور سره چې کم دینو بیا مونږه اله بدل نور خلکو پسترو کې سترګې واچو نو زموږ مسلمان حکومت لا پکار دي ټول حکومتونو لا چې د دې سره بالکل بایکاټ وکړي او داغي کم از کم موږ له دا پکار دي چې موږ دغه خلکو چې څومره پروډکټ دي چې هغه موږ نه استعمالو د خپل پاکستان هر یو سیشتا موږ د لایو وای استعمال کو موږ د ورکوټ صابون استعمال کو موږ د داغي تیل نه استعمالو موږ د داغي بسکټ نه استعمالو موږ د داغي غړای نه استعمالو ګوره چې دا د سرسه کېږي په سوال ته بکینی موږ ته همغه تاسو هغه اسلامی حمیت او اسلامی غیرت هغه په مسلمانانو کې ختم شوی دی ها د خپل پلار په سر باندې د خپل رور په سر باندې د خپل بچی په سر باندې موږ دشمنه ته تیار یو خو محسن کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر باندې چې څوک چا سره دشمنی کوي نو بیا خلک وایي چې دا همدردی پکار ده همدرد بچیا قادیانانو سره بایکاټ همدردی پکار ده يهوديانو عیسایانو سره بایکاټ همدردی پکار ده معنا دا شولا چې د خپل زوینه او د خپل رور او د خپل ترور او د خپل مور نه موږ ته محمد رسول الله کم درجه والا دی نه دا دې ته ایمان نه وای هیڅ کله دا ایمان نه دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا یؤمن احدکم تاسو کی کو ایمان والا کاغذ نشي جوړېدلې حتا اكون حب الیه من والده وولده والناس اجمعین ترڅو پورې چې زاغتا د خپل پلار نه د خپل زوینه د خپل اقرباو نه د خپل دوستانو نه د خپل خپلوانو نه د ټول انسانیت نه محبوب نیم جوړ شوی دا معنا کستا په مخ کې ستا ټول بچی او خزا او ستا احباب او رشتہ داران او انسانیت ختم شي دا دې ختم شي محمد رسول الله په عزت باندې به معمولی وانت کې حرف هم ناراضي دې ته ایمان وي او دا صحابه هم ته خودلې الله دې دا غ ایمان چې ته ډېر الله یو اسم مونږ ته نصیب کړي او الله دې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موږ محبت نصیب کړي او الله پاک دې په مسلمانانو بادشاہانو کې غیرت او ایمان نصیب کی او چا هم چې داسې قسم حرکات کړی دي هغه ته دعا وکړه چې الله پاک ته ټول ته هدایت نصیب کی کاغی ساين دي خدای ته هدایت نصیب کی کاغی يهوديان دي خدای ته هدایت نصیب کی کسیکان دي کیندوان دي ک زرتش دي ک هر ډله دا خدای ته هدایت نصیب کی او که هدایت په قسمت کې نه دا الله پاک یا الله ستا ازلی ابدی علم با رڼا کې نو خدای پاکا د ازمکه او اسمان به یو کې یا الله چا چې کړي مونږ ته اوخه دنیا او آخرت تباہ و برباد کی او یا الله خپل سپی په مسلط کی یا الله خپل زناور په مسلط کی او یا الله څومره مسلمانان په څومره تعداد کې چې مسلمانان باغې باندې غمجن شوي دي په هغه تعداد کې په عیسایانو باندې آفتونه نازل کی په يهوديانو باندې هغه آفتونه نازل کی په اسرائیل هغه آفتونه نازل کی
خدای د اسمان تندر پر راتاو کی په اوبو کې په خپل زناور مسلط کی په هوا کې په الله خپل زناور مسلط کی او یا الله مونږ ته اوخه د مسلمانانو زړونه په یخ کې د مسلمانانو زړونه په خوشاله کې او یا الله قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بهترین تعلیمات دا زموږ په ژوند کې راولې زموږ په کورونو کې راولې زموږ په بازارونو کې زموږ په دفترونو کې زموږ په نارینه او زنانه کې په لوی او په وړو کې یا الله زموږ دا اعمال نصیب کې یا الله ته زموږ ناراضي شي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين واخر دعوانا الحمد لله.